سرګټ او نسوارو سره اودس ماتیږي او که نه. محترمو، د شریعت چې مسله څومره دی الحمدلله هغه موږ ته داسې کولاو دي، داسې واضح دي لکه څرنګه چې اسمان کې موږ ته دا سپوږمۍ او نور چې کوم دی ښکاري. نو ګورئ محترمو، شریعت وایي هغه عمل وکړه چې هغې کې ستا د دنیا آخرت چې کوم دی فایده وي. یو ملګری سرګټ نسوار کوي، دې کې اوس د دنیا او آخرت څه فایده ده؟ دنیا نقصان یې خو دغه ده چې تا بېهوشه کړي، ستا پیسې په زوی لاړې شي، تا ته هېڅ نقصان نه ده رسېد، د فایده نه ده رسېد، الټه نقصان دی. نو که یو خو ستا په زور خرچي پیسې ولګېدي، دویم چې کوم دی تا صحت ته چې کوم دی نقصان دی. دغه پیسې راواله په دې باندې مثال یو جوس وڅښه، یو ښه شی وخوره، یو بسکټ پې وخوره، ستا جسم له فایده ورکړي که نه دا نسوار او سګرټ چې کوي دوی څه فایده. نو چې کم مثال د بعضې کسان ګیرې خري که نه دا پیسې لګوي، نو دغه پیسو حساب به مو سره الله کوي چې الله تعالی ما پیسې درکړې وي، ته پې ګیره خریلې وه، تا چې ګیره خریله دغه پیسې تا ورکولې، دغه پیسې الله به چې دغه پیسې حساب راکړه. نو کم ملګري چې ګیره خري یا چې کوم دی سرګټ نسوار کوي پیسو باندې اخلي، د دې هم حساب کېږي. اوس یو ملګری سرګټ او نسوار کوي سره اودس ماتېږي او که نه، نو په پیله ځل باندې چې کوم دی ملګری نشه شو او نشه کېدو دې سره چې کوم دی اودس اتفاقا چې کوم دی ماتېږي، بیا وروستو سړی ورسره مخته شي، نو چې مخته شي بیا دې کې څه مسله نه راځي. موږ تاسو ته پکار دی شریعت هر یو مسله هغه د دینت باندې ووایو چې دا زده کړو، دې ته پروا نه وړو چې دا مسلمان ته نقصان ورسو، تکلیف ورسو، پریشانی ورسو، دې خفه کړو نه. که چا چېرې بل مسلمان ته خفګان سوچ وکړو دی به ذلیله کړم، الله به تا ذلیله کړي. کور کې به ناست الله به په خپل کور والا باندې چې کوم دی وشرموي. نو دې خبرو لحاظ ساتل پکار دي او دا عمل کول هسې نه دي پکار سرګټ او نسوار، دې فایده څه ده؟ سوچه چې کوم دی بدن ته نقصان رسوي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو هر عمل او یو روپۍ د دین دپاره قبول او مقبوله کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.